تاسو ګورئ موږ شوکت دره کې موجود یو او دا کوم چې لارې مسایل او د کلي عوام موږ سره موجود دي په دې وخت کې روان دي موږ د لارې معاینه کوو چې کوم ځای پورې دا لاره خرابه ده او دوی ته څه مشکلات دي دونه موږ معلومات کوو تاسو موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ ویلیج کونسل ګولیګرام شوکت دره ده او زمونږ د روډ حالات دي. دا قوم راوته دي، دا قوم ټول متاثر دي، خواندې میاندې متاثر دي او گاډي پینشتله مونږ ته د بیمار دلته لکه سکول نږدې سکول شته دلته هغه سکول کې هم بجلی نشته دلته او دلته دوه مسایل دي چې دا خلک د حد تراغله چرم لري وطن نه کړي چوتي کو زو تختو چرته لاړ شو نو دلته خو مسایل ډیر زیات دي جناب. دا مریض تاسو په څونه سات کې لګا دلته نه بار ته وځي چې تاسو هسپتال ته رسوي؟ هسپتال ته رسونه په 2 غنټې کې وځي. او راځي گاډي هم تاسو ولته نه بوکینګ راولې دا ورنه چې بوکینګ گاډي راځي نو هغه دلته مطلب نه پورویل گاډي به ګوري او قصه دا یو غټه مسله نه بزالستان بیا 2-3000 روپے د فرض په مخ کړی دا نو دا وټه مټه د خلکو دا وړي دا اپ کې مدد دا شي کړی او لکه د دې کې څه د کلوټ ضرورت دي دا وته وشي نو لکه دا سره به بچي دا په مخ باندې راځي دا وړي غټه مسله دي ته د خلکو ته غټه مسله دا ټول غټه دا نه څه لري ځتمندو دا وګورئ دا زمونږه سیلاب راغلی نو دا وټي وړي دي سراسر نو دلته شاته دا کورونه دي او سره دا جمعات دی دا الله کور دی دا جمعات چې دی نو دیتا او دی کورونو ته دومره خطر ده کړ دی دوباریز باران وشو او دا سیلاب د سراغ نو دا جمعات او کورونه هر څه به زمونږ نه وړي نه ګیشتا نه بجلی شتا نو ته مطلب دا دی چې لکه څه د روډ تنظیم شته نه سره چې د وبوس سیستم شته نو ټوټل مسلې دي دا سیمټو او دا شتلیو دا دغه دي دا وټه چې وا دا دغه شانتلیو دا اپ کی مدد اپ منګ دی قوم کړی وا او دا وټ پنالې کې سره پنالې کې دا وبند راځي نن د ټیم ته زموږ لار ورسېدله چې هغه په 10-15-20 فوټ کې د سکول نه لري وا او دا یو ډېر ښکلی بلډینګ د غریبۍ مونږ ماشومان ورته راځي او سبق پکې وایي د 5مه پورې سکول دی 2 استادان دې ته راځي نو نن هغه استادان چې دي هغوی د دې لارې دغه نه د تکلیفات نه پیادل د هغه ځای نه راتلی نه شي کلار سیټ شوه هغوی به راشي چې باران و هغوی نه راځي د دې لارې د وجې نه نن هغه خوړ چې و هغه لاړو بلډینګ ته لاندې وت سبا ده که بل ورځ ده چې بیا بل خوړ راغی دا بلډینګ زموږ نه به د غریبۍ د اوبه چوت کړي نو بیا به د دې لپاره موږ سوالونه منتونه کوو نو که نن دې تاسو سپورټ وشي د سکول له 3مه پورې دلته دا 5مه پورې جي ښه د دې ځای نه بعد بیا تاسو چېرته ځئ؟ موږ ګولیګرام ته ځي ګولیګرام ته دا ماشومان پیاده ځي چې کوم تللی شي ځي او چې کوم نه شي تللی هغه خو ځان نه به تکلیفاتو د وجې نه د دې ماشومانو د تکلیف د وجې نه ډېرو غریبانانو خپلې کړې د دې ځای نه شوتې کړي او لاړو بل اوس چې دا خوړ راووت موږ راټول شو چا 100 روپۍ راغستې چا 200 روپۍ راغستې چا 15 روپۍ راغستې خو هغه ټکټر راوستې یا د لاسو هغه کار کړی دیاړي مار موږ په خپله باندې مو هغه دیاړۍ هغه پیسې موږ د غریبانان راټولې کړو او هغه لار موږ ځان ته صرف دومره کړو چې په خروپې هغه سودا راوړو پرایمري سکول دی ګورنمنت های پرایمري سکول صحیح ده خو لکه دې ته چې کوم ماشومان راځي خو خوړ دی هغې ته ماشومان خطې نه شي بل دا ټیچران چې راځي نو موټرسایکل باندې څه په زحمت راځي جي هغه ګولیګرام ټیچران دي نو هغې خو راځي دا نه چې نه راځي پیاده راځي خو پاس نه چې کوم دی خوړ لا شي لار نشته لار شته نه جي خوړ کې لار ده نو داس لار خو نه به دې کې خورونه چې کوم دی نو موږ راشن ځان له بخر راوړو نور څه داسې مریض شي نو په کټ کې ځي دا واره خو مکمل سره لار مکمل سره بس دې له بل بیره خوړ لاغې چې کېدی شي دا سکول هم ځان سره دا بجلی ستن ده بجلی ستن ده دا کې د بجلی ستن ده خو بس غټه وټه وه ښه پوره سپورټ دی ته خو کچه وه زمونږ عوام کړی وه په لاسو باندې هغه زمونږ نه ویوړله دی خوړ سبا زمونږ نه دا ستن هم غورځوي او یو 2 تارې دي لکه مثال یې رډې وې نو موږ به بیا بالکل په تیاره کې ناست یو نو که په دې باندې ایکشن واخیستی شي او موږ له څه نه څه سپورټ دې ته وکړي نو ټیک دا څه شی درکړی دی؟ دا د دې بجلۍ لپاره یو ستن ده پاتې شو په دې کلي کې
مونږ لاړو یاره میدان مونږ له راکړې مونږ غریبانان خلک دې ته هم خوشحالېږو مونږ وکړو په دې کې راته بجلي ولګي دا بې فایدې پرته ده فیس پکې ونه شو د دې نه مخکې بیا دا یو وټار غښتې ده دا والی ښه کافي وټار غښتې کافي وټره ده دا شاته پیپ دی د قوم دام په ډاګه باندې پروت دی لکه سبا دا روډ روان دی هر څه پسې روان دي وټه زمونږ نه تلي نو که دا څه چې د اوبو پیپ دی دا د اوبو پیپ دی دا د اوبو پیپ دی دا پر راغلی دا وټه زموږ ورغښتې ده کده تللی 4 ښکلې علاقې ښایستمند علاقې خوشبودارې علاقې او شنې علاقې هغې ته به مونږ روډونه خېجو روډونه جوړو نو زمونږ د وزیر اعلی صاحب په څنګ کې په یو ترخ کې ناست وي او زمونږ د لارې دا حال له مونږ حیران یو چې یاره زمونږ دا حق چېرته کې ځي نو که زمونږ دا حق مونږ ته راکړی شي او سکول ته ځو لار ټول روانه ده او خور وړې ده وایه خور وړې ده سکول ته ځو زموږ ځوانسي ده زموږ کلچو ته زموږ لار زما نوم ګلزاده دی زما د پلار سلیم نوم و دا دغه د لاس جومات و دا کورونه دي دا کورونه دي لس کورونه داسې دي دا جومات شهید شوی دی دا جومات شهید شوی دی د څو د دې روډ د دغه دپاره موږ دا راوړو ادی جوړ کړو د دې تمځایونه د دې نه ځو په ښکته زما دا جومات شهید شوی دی دغه شان کنډر پروت دی څونه چې دغه شان دی دا کندر هغه دا روډ زموږ ځای پورې تللی خو دا ټول وی ورته چې جارو کړو دا زما له کوره پورې تللی زما نوم محمد اسحاق دی زه د دې اوسېدونکی یم د ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره شکریا مهرباني چې تاسو راغلی زموږ دې ځای کې د روډ د ټولو نه غټه مسله د روډ ده ډېره ښکلې علاقه ده غټه علاقه ده په 1500 کور دی پکې دا د منګورې نه تقریبا په 10 کیلومتره کې ده د سیدو ولی صاحب بنګلې نه دا تقریبا 7 کیلومتر فاصله کې دي ده نو د بنګلې نه دی خو موږ ته 3 کیلومتر روغ پوخ دی او دا غینه پر ایسه 3 کیلومتر روغ چې دی دا بیا کچه دی نو د روډ نه موږ ته انتهایی غټه مسله ده دا موجوده حکومت نه زموږ دا حضور اپیل محترم جناب چیف منسٹر کے پی محمود خان نه نور الله حکام نه دی باندې د نوټس واغسته شي تاسو هسپتال کې لکه څنګه مشکلات دي تاسو نو هسپتال کې هم دا مشکلات دي چې بعضي خلکو آیا بعضي خلکو سره خپل گاډي دي نو چې کوم سیریس مریض دي نو هغه بیا ټیکسي ځانته ټیکسي ته پروا نه کوي نو ټیکسي چې د شپې مریض دي بیا سیریس مریض دي چې بیا هغه ټیکسي ته وینا کوي ټیکسي بیا راځي پاغه باندې هم ډېر ټایم لګي ځکه چې روډ خراب دی نو چې روډ موږ ته روغ شي نو که چا سره خپل گاډي کني خو بیا د ټیکسي سہولت می او موږ ته باسانه نو زموږ د روډ ډېر زیات خراب دی مشرانو دا پرزور اپیل دی چې په دې باندې د اکشن واخلي پکې دا مرګري د میډیا په وساتت سره راغلي دي دا نږدې علاقه چې د منګوري سیدو شګۍ ته نږدې پرته علاقه ده لږه لاره ده خو په دې لاره باندې کار نه دی شوی تاسو وینئ زموږ دارونه چې ټول راغلي دي نن په دغه علاقه کې غریبانان خلک دي نه د چا فیکټري ده نه داسې مالداره خلک دی چې آپ کی مدد په خپله کار کوي نو زموږ د دې حکومتونه ډېر تیر شوي دي نو موږ اوس د دغه حکومت ته دغه اپیل دی چې خامخا زموږ د دې غریب قوم سره مدد وکړي زموږ دلته ماشومان دي چې سکول لذي پیادل دغه روزانه دغه لارې دغه شان بیمار دي هغو ته تکلیف وي دغه شان دلته پرایمري سکول دي استادان دي هغو ته تکلیف هغه روزانه فریاد کوي چې موږ په هوا یو زموږ سره مدد نه کیږي دغه شان دا روډ دی موږ بار بار په دې کې کارونه وکړو خو په دې انسانانو باندې بوج اړول بار بار ځکه چې 500-600 روپۍ دیاړي علي نو خامخا وزیر اعلی زموږ د علاقې دی د سواد دی د هغه ته زموږ اپیل دی او د دې حکومتونو نه موږ دا ګیلي نه کوو ولې چې صبر به وکړو نو بیا زموږ حق دی چې زموږ سره مدد وشي هغه کا 7W والا دي هغه کا بل یو محکمه ده خامخا زموږ د دې غریب قوم سره مدد وشي ځکه چې موږ نږدې یو په کیلومترو نه یو د غرونو په سر کې نه یو د ته پلونه نه غواړي غټ دې ته دغه شان دغه کیمرې به تاسو وښایي چې دغه سیمټو دغه شوی دی فلیم دغه شان فلیم دې ګټو ته وشي نو ډېره زر ده چې دا دې قوم سره به مدد وشي لکه څنګه دغه ځای کې څه کوي دا وای د باران نه پټ شوی ټول په دې هغه باندې دا پټ مونږ چې نه غوښتل دا پټه ها لار غوښتل په دې لار مونږ په دې پټي کې اړول دا او دا زموږ پړ دی زموږ د ملک دا حال دی زموږ مشران خدای د خوشاله کی وخت د اټولو راشي نو موږ ته ډېر پته به باندې راشي ودرېږي چې بدله دا کوم زه به دا کومه دا شودو نیرونه راوړي او دې موجوده حکومت سره موږ خامدردي کړې ده ښه مطلب دا دی چې لکه تعاون ورسره کړی دی دا زموږ حل دی ډیلوري کې چې راشي تاسو په خپل انصاف وکړئ دې ته وګورئ لکه هغه په دې کې چې موږ رسو نو د هغه کنوریس نه خو ماشوم خو
خرابې په هر حال دې په وجه باندې دا اوس په دغه لاره څه پاغه ځای راغلی نو دا لارې په دې باندې ښه روانه کړه مکمله دا لار په دې روانه کړه چې دا د دې وجه دا چې اوبه یې په هغه ځای واړولې او دا ډاکټرونه یې بند کړل او دې نه ولې دا وټه ته کې راکاو دې نه دا سیلاب شو را دې نه دا ټول ختم کړی دا دې ته دمو وټه کړی مهرباني دي دا روډ پاس تللی دی د دې د لاندې کوم سپورټ وټه چې وه زمونږ د لاسو د غریبانانو ګټې مونږ په اوبو راچلولي دي په منجلو راچلولي دي د هغه ځای نه د دې باجرۍ پورې دا وټه چې وه دا یې ویې وړه سبا بله ورځ چې خوند له ووتو باران وشو زمونږ نه دا شته روډ مومي ویوړه اوس یې په اندازه نه پوهېږو دا د خرو لار پاتې ده په بره غاړه باندې د انسانانو لار پکې نه جوړېږي ځناور خره چې دي د هلکان په کته باندې چلي هغه پکې چلېږي او د ګاډو ماډو لارې ختمې شوي دي ټولې نو په دغه لیول کې کار دی اوس تاسو پې خپل ځان ته د هغې په حواله خو زمونږ د ټول افغان د روکس وزیر اعلی صاحب ته چې وزیر اعلی صاحب هم بارانونو لپاره فنډ چې مقرر شوی دی یا سیلاب لپاره ورور وړی دی نسخان یې شوی دی په هغه کې زمونږ کم از کم بھرپور حصه کول غواړو دا پولیس سټیشن ګولیګرام دی او دره ورته شاته شوکت دره ده د غالګي مانیا ته رارسېدلې دومره اوږده دره ده 4 کیلومتر روډ دی بعضې ځای کې په پټو دی هغه هم کچه دی او بعضې ځای کې په خوړ دی زمونږ دغه اپیل دی وروره چې دا پټو دا روډ چې دی داسې مټي شي په دې خوړ کې موږ ته ډاټ وشي نو زموږ دا روډ به کور شي او دا یو غریزه علاقه ده مطلب دا دی خو دلته هوا هم ډېر زیات تر عوام اوسېږي او ټول زموږ د پیټۍ خلک دی او نور خلک هم نه دی او شیدالي ته هم زموږ روکس ته چې دی نوی نوی راغلی چې دی کم فنډ ریلیف کوي نو پکار دا ده چې وړاندې زموږ حصه وکړي ځکه چې زموږ د علاقه پیل هم محرومه پاتې شوي ده په هر یو حکومت کې او په دې حکومت کې محرومه پاتې شوي او تاسو ټولو عوامو چې پیټریا یې د بالکل ټوله پیټۍ عوام یو دا د سیټیا ته تللی دی ګټام ته ګوره دا لیول دی خو لیکن دا خوړ چې راغی دی داسې واله چې په دې خوړ راوړه مکمل دا خوړ کړو چې زموږ سره د بهر نه څه امداد نه دی شوی او موږ درخواست کوو چې یاره موږ له د دې لارې پر دور دا کاغذ هر چا نه چې خو دا لارو چې سیلابونو وزیر اعلی صاحب فنډ اعلان کړی دی په هغې کې زموږ له په ایمرجنسي کې دا وکړو لکه دا به ډېره مهرباني نو بل چې کم وزیر اعلی صاحب اعلان کړی دی د دې غریبانانو متاثرینو لپاره د چا ځمکه تلي د چا کور ورتاو شوی د چا د اوبو ټینکۍ مینکۍ دا خرابې شوي نو زموږ دغه شان ټینکۍ دي زموږ دغه غټ پیپ دی چې د کیمرې په دې شیشه به دا صاحب راولي دغه شان د دې پیپ موږ سره خامخا موږ هم متاثره شوي زموږ دا پیپونه خراب شوي ټینکۍ خراب شوي د اوبو دغه شان سکولونه د دې جنکو نشته دی هغه موږ دپاره خامخا دغه وشي دا پنځمه پورې دی چې لسمه پورې شي زما دوه لوڼه دي ما هم هغه په کار ده چې هغه سکول ته زه لېږم خو دغه داسې خوشې لارې دي او لرې دی سکول نه زه یم چې خامخا د جنکو دپاره سکول دلته وشي دا زموږ دپاره او ډسپنسري وشي ځکه چې مریضان پکې ډېري نو خامخا زموږ وزیر اعلی ته دا اپیل دی چې کوم فنډ ته اعلان کړی دی په هغه کې زموږ حق ته زموږ سره مدد وشي زما زنانه دلته کوزي شي زه خرچه راوړم زما زنانه دې نه لاس یا څه پښه په دې نه په دې چړې کړو ته ما غټ کړم کورونه دا دې پر دي مهرباني دې وشي راکړم غاډه دلته راشي دلته ودرېږي دې نه پورته زمو زنانه کې بیمار ځم پښه وړو د لاس ونه شو او دا ونه غټي ونه پوری موږ ته ډېر زیات تکلیف دا چړې ده دا دې مهرباني وشي راکړه سر کې بار ټاور جوړل او دا سر کې اوار د شونه د سیلانو زګونه خولي بار چینيري په دې غاړه کې سشل پورې کورونه دي دا سره پورې اوس په دې بل غاړه باندې دا تل مخامخ بار چته باندې دا پاګه کې شل 15 کور دي وړه جمال ته پاتې کیږي دغه تم لاندې شه دغه کې بیمار شي او دا وړو کې دا تاکیته باندې ته تل دا تاکیته برګو کو دا طریقه دام تل هغه تاکیته خدل په دې موړه په دې چې درخواست کو وزیر اعلی ته چې کوم خصوصي لکه د سیلابونو لپاره پڼو اشتراک نور نه په دې کې زموږ د لارې سیلابونو باندې کړی چې موږ د لارې دې باندې ته د غټه لار جوړه کی لکه زموږ مریض د تیر دوره مسله چې موږ په کټ کې په ځانګو غونډه شي راوالو چې هسپتال ته ورنو کاغه لګ نه جوړ نه ډېر نه جوړ شي هغه تقریبا چې پکې کال شي بلکې ډیولوري ولا کیس چې په هغه باندې هر سره پويږي اکثر موږ د سروالو هغه په لارې وشي زنانه ماشوم یا خراب شي زنانه خراب شي دې غړته دې ته وای برګه کا دې کې زما خپل دې چې 20 کوره پدې کې دي مخامخ هغه لړ چې خاري دې په تعقیب باندې دا واره غټه هغه کې 20-25 کورونه پاره کې دي ټول نه د مړ دغه چې بیمار یا څوک هر څه لارې دا په زنګو باندې د زنګو په شان ته تیری او کوزي دا پدې کې زموږ سره څوک دغه کې چې په نور علاقو کې پور غړتلار چې یو کور ته په 2-3 میله کې سره کوشته په کمرو کې او دا سیلانیانو خپل ملک دي پور خپل د شنو باندې دي بره په کې ټیلران راستل لګیدل په نثار اوار د دې کزین پر د غالګي کله دې غړته دې کوکړې کله دا خپل خدای درجه دا لار د قیولار او دې کلی او دې باندې ته تری دا کشن په شړه پراتري هیڅ څوک د دې
وارث نشته موږ لکه شانتي لکه د اتیمانانو په شانته هر یو تن په وخت ووټ کې په موږ باندې حمله کوي چې موږ ستا ملګري دا بدله کوو دا بدله کوو اوس موجوده د پی ټي آی حکومت ته دا خلک ټول د دې ملګري نو موږ درخواست کوو وزیر اعلی ته خصوصي دا درخواست کوو چې دا دغه ملک دی دا زموږ د ملک وزیر اعلی جوړ شوی دی او موږ دې خلکو دله په نره ووټ دته کسانو له ورکړل دی نو موږ دته پر زور دا سوال کوو چې یاره زموږ دا خصوصي په دې نظرثانیو کې دا سیدو سره نږدې په ګاونډ کې لار ده لکه کوم علاقو ته په غرونو کې لارې جوړې شي موږ په کومه ګناه کړې ګو لکه زموږ سره دې مهرباني وکړي تعاون دې وکړي او د دې تپوس وکړی شي یا د هر ځای کې چې خصوصي پنډروالې دې ورکړی شي زموږ بچي به دته دوا کوي موږ عمران خان نم درخواست کوو چې زموږ د دې لارې په هر طریقه چې خو زموږ ماشومان زموږ زنانه د دې لاسه کتره پنځم پورې سکول دی دا سکول زموږ د پنځم پورې واړه په زور د پیسه لاړ شي لار روانې دي خو بیا هغه دغه نه په لکته نشي رسېدلی بل سکول ته هغه بیا پاتې شي پالتو لاړ شي نو ښه خبره دا ده چې دا سکول دې زموږ د دې نه لږ زیات شي دلته زنانه ماشومان یې هم کته نشي تللی دا لار موږ ته جوړه شي سهولت وشي د مسمسري ضرورت دی موږ ته بلکې دا بجلي زموږ چې راغله په 2 تارو کې راغله 50 ټرانسفارمر دی د ګورګرام سره لګېدل دی او دې ځای کې ته راغله داسې 2.5-300 کور ته 1200-600 کوره کلی دی هغې ته خو نه خو دغې کورونو ته هم نشته مچ نه پاسې داسې بجلي ده نو موږ درخواست کوو چې موږ ته یو سهولت نشته او ګیس خو لا لرې خبره چې ګیس خو لکه د حکومت هر ځای ته ورسو نو هغه ګیس هغه مسلې دا ټولې موږ ته غټه مسله د لارې دا ټرانسفارمر چې 50 ټرانسفارمر دی دا له دغه نه یا بر راوړي یا دا تارونه ته ډبل کړي او بل دا موږ ته 200 کړي نو کم سي کم لږه ګزاره به وکړي د دې په غټه شکریا موږ ادا کوو لکه هسې په نوم بجلي دا بجلي یا د شته تارونه کټ کړي ځکه چې بجلي خو پکې نشته چې لکه مچ نشي پاسول د هغې ضرورت دی موږ حکومت ته خواست کوو او غټو افسرانو ته خواست کوو زموږ افسران دي د بیمارانو ته درخواست کوو دا زموږ بیماران دي چې دوی زموږ سره په کومه طریقه کېږي تعاون وکړي او د دې لارې او د دې ضروري څیزونو لکه کوم چې موږ ته ضروریات دي د کوم څیز دا زموږ سره وکړي شکریه او مهرباني او ستاسو هم د میډیا والا هم ډېره شکریه او ډېره مهرباني چې دا تاسو ما ته شو کوئ هغه په دې عمل وکړي